المرء مع من احبه، چې یو انسان به د قیامت په ورځ هغه کس سره پاسیږي چې په دنیا کې د چا سره محبت کوي. نو دا حدیث دا په بخاری شریف کې راغلی دی، په مسلم شریف کې راغلی دی، او دا حدیث چې کوم دی نقل کړی دی حضرت انس رضی الله تعالی عنہ، او هغه فرمایي چې په دغه ورځ باندې موږ ته دومره خوشحالي محسوسه شوه چې موږ په ټول ژوند کې داسې خوشحالي نه وه محسوسه کړې. چې کله نبی علیه الصلاة والسلام دا حدیث ووایي نو موږ ډېر زیات خوشحاله شو چې موږ به د قیامت په ورځ د نبی علیه الصلاة والسلام سره پاسو. زموږ مینه دا د نبی علیه الصلاة والسلام سره ده، او حقیقت دی چې صحابه کرامو نبی علیه الصلاة والسلام سره کم مینه کړې ده، محبت یې کړی دی، نو د هغې مثال نشته. نو نبی علیه الصلاة والسلام سره محبت دا مونږ ته هم پکار دی. پوه شوې؟ په دنیا کې د نبی علیه الصلاة والسلام سره محبت پکار دی، ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. چې انسان کامل مؤمن نشي جوړېدی تر هغه وخته پورې چې دته زه د خپل ځان نه، د خپل اولاد نه، او د خپل مال نه چې کوم دی ډېر زیات محبوب نشم. نو د کامل مؤمن چې کوم دی دا صفت دی چې دا به د دې هر څه نه سوا د چا سره مینه ساتي؟ د نبی علیه الصلاة والسلام سره. نو موږ او تاسو هم د نبی علیه الصلاة والسلام سره محبت پکار دی. او محبت دا صرف په خوله باندې نه، ډېر خلک داسې دي په خوله باندې دا وایي چې زموږ د نبی علیه الصلاة والسلام سره مینه ده، خو محبت چې کوم دی دا عملی پکار دی. عملی څه؟ چې زموږ او ستاسو د نبی علیه الصلاة والسلام په سنتو باندې چې کوم دی اتباع راشي. نبی علیه الصلاة والسلام دنیا کې څنګه ژوند تیر کړی و چې موږ هغه شانتې ژوند اختیار کړو، دا به زموږ د نبی علیه الصلاة والسلام سره محبت وي، دا به مینه وي. مطلب دا چې انسان مثلا یو نیک انسان دی، دغه سره مینه ساتي، نو په ده باندې به دغه خبرې چې کوم دی خوږې لګي، او هغه چې ورته څه خبره کوي نو دی به چې کوم دی همیشه د هغه خبرې پوره کولو کوشش کوي، او دی به همیشه کوشش دا کوي چې د کس سره زما مینه ده، محبت دی، همیشه د هغه د خوشحالولو کوشش به کوي چې د سره زما محبت دی، نو دی چېرته زما نه خفه نه شي، زما نه داسې غلطي ونه شي چې د هغې د وجې دی زما نه خفه شي. نو چې کم یو کس د نبی علیه الصلاة والسلام سره په حقیقت کې محبت ساتي، نو بیا به چې کوم دی د هغه په سنتو باندې اتباع کوي چې نبی علیه الصلاة والسلام موږ ته کمې خبرې کړې دي، احادیث دي چې موږ په هغې باندې عمل وکړو، او د کمې خبرو نه یې موږ منع کړي یو چې دا خبرو نه موږ منع شو، دا به زموږ په حقیقت کې د نبی علیه الصلاة والسلام سره محبت پیدا شي. د دې حدیث مطلب څه دی؟ مطلب یې دا دی چې دا حدیث موږ ته چې کوم دی د ښو خلکو سره ناسته، د ښو خلکو سره تعلق، د دې ترغیب راکوي، او د بدو خلکو نه منع کېدل د دې ترغیب راکوي. نبی علیه الصلاة والسلام نه یو کس تپوس وکړو چې د الله رسوله یو انسان دی او هغه د یو نیک انسان سره محبت ساتي، او دی هغه شانتې اعمال نشي کولی. بهرحال نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې المرء مع من احبه، چې کوم یو انسان په دنیا کې د چا سره محبت ساتي نو په آخرت کې به د دغه کس سره